رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نننی موضوع هغه د سحری او د افطاری فضائل مسائل او دعاګان مبارک ده. الله تبارک و تعالی قرآن کریم کې ارشاد فرمایي وکلوا واشربوا او تاسو خورئ او څکئ حتی یتبین لکم الخیط الابیض تر دې پورې چې تور داګه د سپینې داګې نه وځي ثم اتم الصيام الى الليل بیا تاسو دا روزه پوره کئ شپې پورې. او حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي تاسو سحری کوئ زکه چې په دې سحری کې برکت الله یې خده. او بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي فضل صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر چې زمونږ او د اهل کتاب ترمنځ فرق دا دی چې اهل کتاب هغه به چې کله روزه نیسله نو چې د شپې به ودشول د وده کېدو نه پس په هغې باندې خوراک سکاک باندې پابندي شوه، بیا به خوراک سکاک نشو کولی. او مسلمانان هم شورو کې دا ترتیب چې کله به مسلمانان ودشول د شپې چې څه ټیم به ودشول نو خوراک سکاک به بیا بند شو، پابندي به بیا ولګېده. بیا الله تبارک و تعالی آیات نازل کړل او هغه تیر شوی چې کوم حکم او هغه الله ختم کو او مونږ او تاسو دپاره الله دا سهولت پیدا کو چې د سحری پورې یعنی د بانګ نه مخکې پورې الله تبارک و تعالی دا پابندي ختمه کړه. او چې یو مسلمان د شپې ودشي بیا پښمنی ټیم راپاسي سحری په ټیم سحری کول شي نو هغه پابندي ختم شو. نو دا د الله تبارک و تعالی په موږ او تاسو باندې ډیر غټ فضل او احسان دی. برکت څه ته وایي؟ برکت دې ته ویل کېږي چې سیز کمی خو هغه د ډیرو دپاره پوره شي، دې ته برکت ویل کېږي. یعنی کم سیز هغه د زیاتو دپاره پوره شي، دې ته برکت ویل کېږي. لکه څنګه چې روزه کې برکت، اوس روزه کې برکت څه دی؟ لکه روزه کې د یو فرض بدله په 70 فرض سره ملاویږي. فرض خو به ته یو کوي خو بدله په 70 ده، نو دا برکت دی، دې ته وایي برکت. نو بل حدیث کې دا نبی علیہ السلام چې فرمایل چې زمونږ او د اهل کتاب یعنی دا نور مذاهب والا چې کوم دي تورات زبور انجیل والا عیسایان یهودیان دا خلک زمونږ او د دې ترمنځ فرق دا دی چې هغه به سحری نه کوله او مونږ سحری کوو. نو دا د مسلمانانو او د اهل کتاب ترمنځ دا فرق دی. او حدیث کې نبی علیہ السلام د افطاری باره کې فرمایي چې لا یزال امتی بخیر ما عجل الفطره چې تر هغه وخت پورې به زما امت په خیر باندې وي تر څو پورې چې د افطاری کې جلدی کوي. الله مونږ او تاسو له څومره سهولت راکړی دی او څومره په مونږ باندې انعام او احسان دی چې یو خو الله دا حکم ورکو چې روزه ونیسئ زما دپاره تاسو سحر نه والې تر ماښامه پورې لوږه او تنده تیره کوي. بل طرف ته الله دا وفرمایل چې سحري تاخیر سره کوئ یعنی لیټ کوئ. اوس د سحري لیټ مقصد څه دی چې صبح صادق یعنی چې د بانګ ټیم داخل شي تر هغې وخته پورې د سحري اجازت دی. انسان په دې شپه کې څه ټیم هم کولی شي. او دغه شان بیا د افطاري باره کې نبی علیہ السلام څه فرمایي چې زر کوئ، لکه روزه به بندۍ لیټ او بیا به کولاوی زر. نو څومره د الله انعام او احسان دی چې موږ او تاسو ته دومره اسانه کړې ده. نو اوس د دې سحري او د افطاري باره کې یو څو مسایلو هغه ستاسو مخې ته به انشاءالله اوس بیانوم. یو پهله مسله خدا ده چې د یو سړي سترګې ناوخته کولاو شي، سحر پښمنی ټیم کې ناوخته سترګې کولاو شوي او بانګونه شروع شوي دي. نو اوس دی خو سحري نشي کولی ځکه چې بانګ شروع شو ټیم داخل شو سحري نشي کولی. نو د بعضې خلکو دا نظریه ده چې سحري کول ضروري دي، یعنی دته اوس د سحري ټیم میلاو نشو نو دی به اوس روزه هم نه نیسي. نو دا خبره غلط ده، بلکې سحري یو سنت عمل دی. که ودې کړه ټیم درته میلاو شو ښه خبره ده وکړه، او که ټیم درته میلاو نشو ناوخته را
پاسې دی بانګ در باندې وي نو بیا بغیر د سحریم روزه نیسل شي او نیسل لازمی دی. دا خبره غلطه ده چې یو سړی دا وایي چې نه اوس خو په ما بانګ وي او ما خو سحری نه ده کړې، سحری لازمی ده او ما ونه کړه نو لہذا زه به روزه نه نیسم، نو دا خبره غلطه ده. دویمه مسله دا ده چې بعضې خلک د شپې ناوخته روټۍ وخوري او بیا سحري له نه پاسي، کور کې وایي چې ما به نه پاسوي، نو دا مناسب خبره نه ده، ځکه چې سحري کې الله کم برکت ایښی دی او د سحري چې کم فضایل نبی علیه السلام بیان کړي دي د هغې وخت هغه دی چې بالکل د شپې هغه آخري حصه چې کومه ده د تهجد ټیم چې کمي هغه وخت دی، د هغې وخت فضایل د الله نبی بیان کړي دي، که هغې نه مخکې څوک کوي نو هغې به دې فضایلو نه محروموي او دې برکت نه به محروموي. نو لہذا کوشش پکار دی چې د بانګ نه شپېله چې کوم دا ټیم یعنی د شپې آخري حصہ دې کې سحري کول پکار دی، دا زیاده بهتر او سنت عمل دی. اکثر خلکو دا نظریه چې بانګ پورې خوراک سکاک کول شي، د سحری او د افطاری تعلق بانګ سره نه دی، دا خبره ذهن کې کېدی چې د سحری او د افطاری تعلق بانګ سره نه دی، ټیم سره دی، چې ټیم داخل شو نو بس ختم، بیا خوراک سکاک بند پابندی شو، او چې ماښام د افطاری ټیم داخل شو نو بیا یې که بانګ ویلې او که نه ویلې بس د خوراک اجازت ته دا نه چې اوس بانګ لیټ وي او ته بانګ ته انتظار کوې چې ودرېږه بانګ وایي بیا به زه خورم، یا سحر ته بانګ ته انتظار کوي چې ودرېږه بانګ وایي بیا به زه خوراک سکاک بندوم، هغې نه مخکې به نه بندوم، نو دا خبره دا سوچ غلط دی، بلکې چې ټیم داخل شو د هغې ټیم داخلېدو نه یو 15 منټه مخکې چې انسان ځان مکمل ریډي کړی او بالکل تیاری خوراک سکاک یې بند کړی نو دا بهتره ده. او اکثر جمعتونو کې د ټیم هم پته نه لګي، بعضې جمعتونو کې بانګ په وخت وایي، بعضې کې لږ لیټ وایي، نو د دې اندازه نه کېږي، نو که اوس یو سړی بانګ ته انتظار کوي او بانګ د وخت نه پس وایي نو د هغه روژه خرابه شوه، د هغه روژه ونه شوه، دا روژه به بیا قضا نیسي، یعنی که ټیم داخل شوی او د خوراک کوي نو دا روژه به بیا د قضا نیسي او تر ماښامه پورې به سخوري سکیم نه روژهدارو سره به مشابهت اختیاروي. دغه شان بعضې خلک سحري نه پس کم خلک چې دا پان نسوار ګوټکا دا خوري نو اکثر سحري نه پس چې لږ ټیم پاتې نو خولې ته ګوټکا ورواچي یا نسوار، نو دام بهتره نه ده، بلکې چې کم خلک عادت دي هغوی خو د عادت نه مجبوره دي نو هغوی له کوشش پکار دی چې کم از کم 10 منټه مخکې چې دې نه ځان فارغه کړي یا 5 منټه مخکې کم از کم چې پان نسوار ګوټکا دې سیزون نه ځان فارغه کړي 5 منټه مخکې، ځکه چې خوله کې بیا هغه ذرات او هغه ذایقه پاتې شي نو دې سره هم روژې خرابېدو خطرې. دغه شان بعضې خلک سحریو کې او پان نسوار یا ګوټکا خوله کې واچي او ډډه ووخي نو سترګې ورشي وده شي نو بیا چې پاسي نو سحري نو دې سره هم روژه خرابېږي، بیا به د دغې روژې قضا کوي، نو د دې خیال پکار دی. بعضې خلک سحریو کې او وده شي نو سحری اکثر ټولو جماعتونو کې دغه ترتیب دی چې په روژه کې موز وختي د سحر یعنی چې کله بانګ وایي نو 10 یا 15 منټه پس موز ودرېږي نو دومره وقفه نه لکه نو چې انسان سحری وکړي او خوله ښه صحیح طریقې سره کنګال کړي وضو وکړي نو جومات طرف ته دی راځي دا 10-15 منټه د جومات کې د الله په ذکر کې تیر کړي، هغې نه پس دې موز وکړي او بیا دې ځي که بیا وده کېږي که تلاوت کوي کار څه کوي، ځکه چې که روژه کې یو انسان نه فرض موز قضا شو نو ډیره د خطرې خبره ده. تاسو ته ما ووایي چې یو فرض په 70 فرضو دی نو دغه شان د دې ګناه بیا په 70 ده، چې څنګه ثواب په 70 دی داسې ګناه بیا ډبله ده، نو د دې خیال ساتل پکار دي. بعضې خلک داسې به هم وي چې هغوی د خوب دپاره به کور کې موز کوي، فرض موز به کور کې کوي چې زه بانګ یې ووایي دا موز به کور کې وکړم او بیا به وده شم، ځکه چې اوس به جومات ته تلل غواړي، بیا به امام صاحب موز پړاوي په هغې به هم ټیم لګي، نو دې نه ښه دا ده چې کور کې به زر زر موز وکړم بیا به وده شم، نو دا هم مناسب خبره نه ده، د جماعت هغې ثواب نه محرومه شو، موز خو یو شو خو د جماعت ثواب نه محرومه شو، او کور کې موز دا د زنانو دپاره راغلی د سړو دپاره نه، ها که ډېر زیات څه وزري څه بیماري یا څه داسې وزري شرعي وزري نو هغې کې بیا ګنجایش دی. او د بعضې خلکو داسې دا سوچ دی چې که چېرې یو انسان سحري له راپاسېد او د ناپاکۍ په حالت کې دی نو اوس دله سحري کول جایز نه دي،
نو دا خبره غلطه ده، بلکې که یو انسان د ناپاکی په حالت کې هم دی لای غسل نه دی کړی او ټیم مختصر دی، کده غسل کوي نو د سحری هغه ټیم تیزي، نو دی به صرف او دسو کی ځان به پاک کی، صرف هغه ځای به پاک کی، ناپاکی چې کم ځای لګېدلی او خوله به کنګال کی، بیا د سحریو کی، سحری نه پس دی بیا غسلو کی او مستدی ځان تیار کی. بعضې خلک داسې چې هغه خپل د محلې د بانګ په انتظاري چې زمونږ جماعت کې بانګ وایي الله به مونږ سحري یا افطاري کوو، نو دا سوچ هم غلط دی، دا خبره هم غلطه ده، بلکې چې ټیم تاسو ته ما وایي ټیم سره د دې واسطه ده چې ټیم داخل شو که هر جماعت کې بیا بانګ وایي بس سحري او افطاري هغه بیا د هغې ترتیب پکار دی. افطار حواله سره نو افطاری کې ټول نه بهترین عمل چې کوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با افطاری کجوري سره کوله، تازه کجوري سره، یعنی که یو انسان کربل سنینو په یو کجوري سره دی افطاری وکي او که کجورم نه نو بیا دی وبو سره افطاری وکي، نو دا سنت عمل دی د نبی علیہ السلام. روجا افطارولو په ټیم کې دا غي کوم د ټیم خیال ساتل پکاري، دا نه چې اوس لا ټیم پاتې دی او یو سړی افطاری تراو لګیدو، سر د جمعتونو دی غړو کې یو نیم منټ فرق وي، نو د ټیم د دې منټونو احتیاط پکار دی چې لګ یو 2 منټه تاخير سره وشي، نو هغه زیاته بهتري، ولې چې انسان دومره سحر نواله تر ماخامه پورې لوګه تند برداشت کی او یو منټ انتظار بیا ونه کی نو ټوله روزه به خراب شي، نو هغه یو 2 منټه انتظار پکار دی چې روزه خراب نشي. او د افطار دا وخت چې کوم دی په حدیثو کې راځي نبی علیہ السلام فرمای چې د روزدار دعا په دی وخت کې ډېر زر قبليږي، د افطار په وخت کې یعنی افطاری نه مخ کې دا 5 منټه یا 10 منټه چې پاتې شي نو ټول کور الله پکار دی چې هغه ټیم دسترخوان مخ کې نه بس سجاو کی 5-10 منټه مخ کې او ټول دعا تکینی الله نه دعا وغواړي، الله نه خپل حاجتونه وغواړي، خپل ضرورتونه وغواړي، نو الله تعالی فرمایي چې دغه ټیم کې زه دعا زر قبولوم، دا د قبولیت وخت دی. جماعت کې افطاری نو زموږ جماعت کې خدا ترتیب نشته، هو کچری یو جماعت کې دا ترتیبی نو پهله جمعات کې افطاری دا مناسب نه ده، ولی چې جمعات د الله کور دی او دا خاص د عبادت لپاره دی، خو کچری بعضی جمعاتونو کې دا ترتیبی نو هغه کې بیا د شرایط او خیال ساتل ضروری دي چې د جمعات د صفائی سترای خیال وساتي، کې د جمعات د آداب بیا خیال ساتل پکار دي. صرف چې کوم اعتکاف والی هغه د لپاره جایز دی، هغه هم د اعتکاف نیت کړی او جمعات کې ناشتي نو دا هغه سي تبلیغي جماعت راغله مثال نو هغه د لپاره جایز دي، ځکه چې هغه هم د اعتکاف په نیت جمعات راغلي نو هغه د لپاره گنجائش ته. هغه نه علاوه که عام خلک کوي نو هغه به د شرایط او خیال ساتي، که د شرایط او خیال نشي ساتل بیا جمعات کې افطاری کول دا مناسب نه دي. نو دا د سحری چې کما اکثر مونږه دعا ورته وکنه و بصوم غد نویت من شهر رمضان، دا دعا نه ده، دا نیت ته نیت او دا حدیثو کې نشته، بس یو نیت ته لکه پښتو کې دا کول شي چې الله زه د سبانه روزي نیت کوم د روزي د دې میاش، بس پر پښتو کې کول شي، اردو کې کول شي، هر جبه کې دا نیت کول شي، نیت د بار عربي ضروری نه ده. او دغه شان د افطاری په وخت کې افطاری نه پس په حدیثو کې یو دعا راځي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، چې لوګه تند ختم شو او زمار رګونه چې کوم دی هغه تر او تازه شول او اجر چې کوم دی هغه د الله د طرف نه ان شاء الله ثابت شو. نو د دې دعا اهتمام پکار دی. الله دې موږ او تاسو ټول په دې خبرو د عمل توفیق راکړي.